سلام و احترامات ګرانو کتونکو دا مخال په پیس کالج کې موجود یم چېرته چې دی وخت کې په سوونو سټوډنټان چې کوم دي هغه ټیلنټ ټیسټ ورکوي. شمس صاحب موجود دی چې دغه سکول چې کوم دی پرنسپل دی، سابقه د بورډ کنټرولر دی او دغه ټوله مشري دوی ته حواله شوې ده. دې وخت کې په سوونو تعداد کې دغه دی کې راتګ یقینا دا ډېره د ستایلو خبره ده. بل زما شاته تاسو د سکول بلډینګ وینئ، د دې نه شاته په فوټوج کې تاسو وینئ دا د جنکو د سکول بلډینګ دی. هلته کې چې کوم چمن دی هغه ډېر زبردست دی. زما په بیک چې ګورئ نو د ګراوند یو ډېر زبردست چې کوم دی نو دا ګراوند دی، لوی چمن دی او بیا چې کوم دی هغه د ایډمنسټریشن بلاک دی. نو دلته کې دا خلک را روان دي او هر سړی دا دې کې ما اووه کمرې ولیدې د هلکانو چې هغه ډکې دي، بره مې اووه کمرې ولیدې چې هغه د جینکو ډکې دي. نو ډېر کافي تعداد کې ګیدړ سنګی ده ورسره څه چل دی. یقینا خلکو پسې ګرځي، پیس پسې ماشومان یې ګرځي. شمس صاحب څه لوبه روانه کړې ده؟ الف خان صاحب ټول ناول خو زه تاسو ته ویلکم کوم، تاسو ته په خیرحالي وایم چې تاسو موږ لپاره پر خپل مصروف سکیجول کې ټایم وباسو. زمونږ کالج تاسو کته الف خان صاحب هر کالج چې دی کنه د هغې دپاره اول اهم شی دا دی چې هغې سره د سپیس وي، هغې سره د ځای. زموږ دا کالج په اتو جربو کې دی. په دې اتو جربو کې تاسو زموږ ګراوند وکتل چې موږ سره د هر گیم دپاره فیسیلیټیز شته. هغه مخامخ ته والیبال ګراوند دی، ورسره دا د فوټبال ګراوند دی، هغه د کرکټ پچ دی، دا د باسکټبال ګراوند دی، دغه د بیډمنټن دی، دا دغه چې دی ټیبل ټینس هغه د انډور گیم دی. د ټول گیمز فیسیلیټیز دلته یي ځکه چې موږ سره سپیس شته. دویم خبر انوایرمنټ دی. نو چې کله تاسو سره سپیس نو ته صحیح انوایرمنټ خلکو لا ورکول شي او چې انوایرمنټ نو الا ماشومان ذهني طور سکون محسوسوي. دویمه خبره فیکلټي ده چې تاسو ته استادان څنګه راوستي دي. نو استادان موږ سره الله پاک فضل سره موږ سره 3 پی ایچ ډي دي. د هغې نه علاوه موږ سره د ایم فل نه کم ټیچر نشته. زمونږ عمره ښه ټیچران زمونږ دعوه ده چې چا سره نشته. وجه دا ده چې زمونږ عمر سیلري په ټوله 400 کې هېڅوک هم نه ورکوي. لکه د ګورمنټ په شان له موږ باقاعده سالانه انکریمنټ ورکوو، هر کال له تنخواه سیوا کوو. وجه دا ده چې موږ اخوا دېخوا سړی موږ ټیچر نه ساتو. نو چې کله ته ښه ټیچر وساتې او تا سره ښه سپیس وي او تا سره د ایګزام یو ښه سیسټم وي، موږ په کال کې 14 ایګزام اخلو او دا ایګزام داسې چې دا ټیسټ نه پرچم موږ نه جوړو. پرچم موږ له هیډ افیس نه راځي، څنګه چې په سالانه امتحان کې پرچا د بورډ نه راځي، موږ له هیډ افیس نه راځي. د میاشتې کورس یې راکړي او موږ پړاوو په هغې کې پرچه د هیډ افیس نه راځي، هغې کې به امتحان لو، بیا د هغې موږ آیټم انالیسز ورته وایو، هغه کوو چې د هر سټوډنټ کمزوري موږ مخې ته راشي. بیا پکې موږ پیرنټ سره میټینګ کوو، هغه ته د سټوډنټ کمزوري ښایو. ټیچرانو سره میټینګ کوو، ټیچر ته ټیچر کمزوري ښایو چې بھئی په ستا کلاس د پیپر 3 حصې دي، په دې حصه کې ستا سټوډنټ کمزوري ښولې ده، دې باندې توجه ورکړه. دا زموږ ایګزام سیسټم شو. زموږ ایګزام سیسټم کامیاب دی. د هغې وجه ده چې ګوره پېښور بورډ سره موږ افیلیټډ یو. پېښور بورډ سره 15 ضلعې دي. په 15 ضلعو کې دې ضلع په کمپیوټر ساینس کې پېښور بورډ موږ ټاپ کړی دی. د 15 ضلعو نه په ټاپ باندې راتل دا اسان کار نه دی. په انجینرینګ کې او بیا 400 په شان وړو کې ځای ته انجینرینګ کې زموږ په پېښور بورډ کې 3rd پوزیشن دی. دا پېښور بورډ کې نه په 3 ضلعو کې زموږ 3rd پوزیشن دی. په میډیکل کې زموږ 1145 مارکس وو. پوزیشن په بورډ کې د میډیکل کې نو، خو 1145 په 1200 کې اخیستل دا معمولی خبره نه ده. ډسټرکټ 400 هر کال مونږ ټاپ کوو. په پېښور بورډ کې په ټاپ 20 کې زموږ 12 پوزیشن دي. وجه دا ده چې دلته یو ډېر مضبوط سیسټم دی. د دې شاته زموږ چیرمین، زموږ د دې فاونډر سرسنه دی چې د هغې د ګایډنس لاندې دلته که مونږ چرې سستي کوم نو هغې مونږ سستۍ ته نه پرېږدي. بل هغې نه علاوه زموږ په ابټاباد کې زموږ هیډ افیس دی، هلته زموږ ماهرین تعلیم ناست دي. زموږ دا ټول نظام جوړول، زموږ دا نظام امپلیمنټ کول، د ایګزام سیسټم د دې ټوله نګراني کول، دا د هغه ځای نه کېږي. عمدکه وجه دا چې زموږ ریزلټ همیشه شکر الحمدلله ښه راځي. 400 مونږ ټاپ کوو. پېښور بورډ کې زموږ پوزیشن یې راځي ځکه چې مونږ خواري کوو، مونږ ګپ نه لګوو. مونږ د امتحان نه هفته مخکې ماشومان فری کوو. داسې کالجونه دي چې د هغې د امتحان نه 4 میاشتې مخکې واړه فری کوي. ځای کورس ختم د کور یادوي. په دې خو نه کېږي که نه، د کال کورس ته په 4 میاشتې کې څنګه ختموي؟ دغه وجه ده چې زموږ ریزلټ ښه راځي او الحمدلله چې کوم دا پرسټیجس ادارې ته تاسو ځئ، که میډیکل کالج ته ځئ، که انجینرینګ ته ځئ، که جی آی کې ته ځئ، که نس ته ځئ، که نمل ته ځئ، چې کوم ځای که تاسو تپوس وکړئ د پی سټوډنټ شته، زموږ سټوډنټ په هغې کې موجود دي.
میډیکل کالج کیډټ کالج چې زموږ د اف اس سی کیډټ کالج چونکې میټریک والا اخلي خو په دغه کې په آرمی ته زموږ هر کال ماشومان زی زموږ پروس کالم زموږ ماشوم تللی دی پایلټ شوی دی جی ډي پایلټ کې هغه سلیکشن شوی دی تللی دی هر کال زموږ پی ام ای ته کسان زی او دغه ته زی ځکه چې دلته هغې ښه سبق وایي چې ښه سبق وایي نو هغه شاینینګ سټوډنټ شي ښه اداره کې هغې دغه کیدی شي موږ د هغې دپاره د ګایډنس دپاره د خپل چیرمین د خپل رهبر سرسنا موږ شکرګزار یو چې د هغې نګراني ده د هغې ګایډنس دی او د هغې د کالج دپاره یو اوپن هارټ دی او زه پیسې نه ګټم بند دی بناو بند دی دا زموږ ناره دا ده بند دی بناو بند دی هر څوک خو بنده نه که نه د بند دی دپاره سي هغې دپاره چې علم کتاب سے دو صبر اور برداشت گراؤنڈ میں سکھاؤ تش په کتاب باندې نه کېږي چې صبر او برداشت یو سړي کې دې ګراوند ته کوشي نو دې به صبر او برداشت زده کړي که نه اعتماد سټیج پر دو او د دې ټولو خبرو دپاره زموږ سالانه اکټیویټیز کې مقابلې کېږي د اتو ضلعو ستاسو په دوا باندې په دې اتو ضلعو کې د ګرلز چیمپین اتو ضلعو مونږ یو 400 وړوکې شنان زیات دی که نه د جینکو سپورټس دلته کم دي د هغې باوجود د ټول پیس د مانسیرې نه والې تر سوات پورې د ګرلز چیمپین مونږ یو په بوایز کې د بیډمنټن چیمپین مونږ یو د والیبال چیمپینز مونږ یو په دغسې اوورال چیمپین په ګرلز کې چې یو د پیس هغه مونږ یو مونږ 15 ګیمونو کې چیمپین په ګرلز کې یو په 2 ګیمونو کې مونږ په چیمپین په بوایز کې یو دغسې کو کریکولر اکټیویټیز کې ټول پیس مقابلې هغې کې د کرت مقابلې د نعتخوانۍ مقابلې د سنګینګ مقابلې اردو او انګلیش ایسه مقابلې اردو انګلیش سپیچ مقابلې هغه زموږ د سالانه ایونټ کېږي هغه سالانه ایونټ کې د کرت چیمپین پیس 400 ده د ټول پیس نه د چیمپین د کرت چې یو هغه مونږ یو الله پاک فضل دی په هر یو فیلډ کې مونږ مخکې یو په هر یو فیلډ کې مونږ په ټاپ یو ځکه مونږ دا دعوه کوو چې وی آر ټاپر اف د کالجز ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو شمس صاحب سره څومره خبرې کوي او بیا چې په خپل دغه باندې لګیا وي او بیا د هغه سیسټم نه ته وګوره ښه موږ د ګرمۍ تر ریښه ویم خو د ټینګي وو چې دونه وخت کې ودرېدو شمس صاحب چې کوم دی نور هم خبرې کولې خو بس ما مایک را دې خوا کې انشاءالله په بله موقع باندې بیا خبرې ترې کوو پیس کالج کمرې به درته ښیم اې سي ګان دي پاره کمره کې لګېدلي دي ورسره سایټ ته چې کوم دی ډېر لوی انویسټمنټ شوی دی دغه ماشوم دپاره د ښه مستقبل دپاره د ښه کار دپاره نو زموږ ګرانو کتونکو تاسو درخونه ده نور د دې د تشهیر چې کوم دی نو دغه کمرو نه پته لګي چې دغه ډکې دي او دغه کې خلک وایي چې سکالرشپ باندې او سکالرشپ نه علاوه خو بیا کوي نو هم سره دغه ټیسټ کې چې کوم خلکو ګډون کړی دی نو ډېر زیات رعایت ورسره کېږي بالکل تاسو راتلی شئ پیس کالج کې خپله داخله اخیستی شئ مننه